الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزتمندو رمضان المبارک اتلسمه روزه ده دا دویمه عشره چې د مغفرت عشره ده په ختمېدو باندې ده او درېمې عشرې باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې وآخرها عتق من النار درېمه عشره دا د جهنم نه د خلاصې عشره ده خصوصیت سره دا الله جل شانه هغه بندگان چې هغوی ډېر زیات خطاکار او ډېر زیات سیاهکار او ګناهګار وي نو د رمضان المبارک په دې آخري عشره کې د الله جل شانه رحمتونه په دومره عروج باندې وي چې د الله تبارک وتعالى د رحمتنا د مغفرتنا د بخششنا څوک محروم نه پاتې کیږي او بیا د عشرې ته د الله محبوب پیغمبر نوم د جهنم نه د خلاصې ورکوي عتق من النار او بیا په دې عشره کې الله تبارک وتعالى موږ تاسو ته یو شپه داسې راکوي چې په هغې کې کوم بنده د عبادت اهتمام وکړي الله تبارک وتعالی هغه ته د زرو میاشتو د عبادت د هغې نه زیات او غوره د عبادت اجر و ثواب ورکوي انا انزلناه فی لیلة القدر نزول قرآن په یو وخت کې الله تبارک وتعالى چې فرمایلی دی هغه بیت المعمور ته د قدر په شپه باندې هغه فرمایلی دی یعنی هغه عظیم او مبارک شپه چې هغې ته شب قدر وي لیلة القدر وي لیلة المغفرة د مغفرت شپه چې ورته وي او بیا دا غینه بعد الله تبارک وتعالى په 23 سال کې تدریجا دا قرآن مجید نازل کړی دی خو ابتدا د نزول او فیصله د قرآن د نزول هغه په دغه مبارک شپه باندې شوې چې هغه ته ليله القدر
او بیا الله تبارک وتعالى په ډېر عجیب انداز کې د شپې فضیلت بیان فرمایلی دی انا انزلناه فی لیلة القدر منګه دا کلام مجید فرقان حمید نازل کړی په شب قدر باندې وما ادراک ما لیلة القدر او تا ته څه معلومه ده څه ده لیلة القدر د مخاطب توجه زیاتولو دپاره او دغه پزړه کې دغه په دماغو کې د دې خبرې عظمت پیدا کولو لپاره الله جل شانه سوال کوي وما ادراک ما ليله القدر تا دا څه معلومه ده چې څه د قدر ليله القدر خير من الف شهر دغه یو شپه د زرو میاشتو نه هم افضل او غوره شپه ده خو چې چاته پکې د عبادت توفیق ملو شي چې څوک د دې قدر وپېژني نو لہذا جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې آخري عشره کې با خصوصیت سره د عبادت اهتمام به فرمایل او بیا د خپل کور والو طرف ته متوجي شو هغه هم د عبادت لپاره به تیارو ځکه چې یو مسلمان د دې شپو ورځو قدر وپېژني په دې لږو شانتي شپو کې د الله تبارک وتعالى نه د کلونو د عبادت اجر او ثواب هغه ګټلی شي او بل دا یو څو شپې ورځې دی په دې کې داسې محنت کول چې یو مسلمان روحانیت هغه داسې منازل او داسې مقام ته ورسي چې د زمانې چې څومره فتنې دي او په ایمان باندې د هغه څومره ډاکې دي او څومره مصیبتونو سره او څومره مشکلاتو سره مخ دي چې د هغې نه استقامت سره دې ځان بچ وساتي چې څومره قرب قیامت را نزدیکیږي هغه عمره فتنې زیاتیږي او د فتنو نه د حفاظت دپاره د خپل د ایمان د حفاظت دپاره خپل ژوند خپل زندگی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت مطابق تیرول دا ضروری دی او چې کله هم یو مسلمان د خپل محبوب پیغمبر سنت طریقه پرېږدي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معمول مطابق د دې مبارک شپو قدر و منزلت پرېږدي د دې اهمیت ورسره ختم شي نو بیا د الله جل شانه د رحمت نه محروم پاتې کیږي نن چې موږ او تاسو د صحابه کرام د اهل بیت عظام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا غوی قدر و منزلت پیژنو هغوی زموږ د ایمان د پاره معیار دی دا غي وجه دا ده چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت هغې باندې 100% عمل کړو پرونی چې کوم 17 رمضان المبارک تیر شو دا یوم وصال ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یوم وفات او دا بحثیت یو زنانا عالمہ فاضلہ مفتیہ او مجتہدہ دی امت تا د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آغا گریلو زندگی قرآنی جون دا هغه زندگی مبارک زندگی یو پهلو محفوظ کړو او دی امت ته را منتقل او د رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم 2280 احادیث مبارکه هغه داسې دي چې هغه ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها را نقل کړي دي او امت ته را رسولې دي چې کله هم صحابه کرامو کې یو مسله پیدا شو هغوی برا جمع شو لاړل د اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله عنها په دروازه کېناست د دروازې مخې ته او تپوس به یې کو چې اما جان موږ ته د الله د محبوب پیغمبر فیصله او د هغې طریقه او د هغې حکم د دې مسلې په باره کې موږ ته وښیه نن امت د هغوی عظمت ته سلام ولیکئ نن امت ته قرآن کریم د هغوی په نقش قدم باندې د تلو
دا غوی سره د عقیدت، دا غوی سره د محبت، دا غوی سره د عزت او د احترام د رښتې حکم قرآن مجید موږ ته ولې راکړي؟ هغې وجه دا ده چې هغوی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت مطابق ژوند تیر کړی. لہذا دغه آخري عشره په شمار یو څو ورځې دی، خو چې کله دا د دې قدر وپېژندلی شي او په دغه شپو کې د دې شپو اصل مقصد د رمضان المبارک هغه وپېژندلی شي، هغه الله تبارک وتعالی بیان کړی چې لعلکم تتقون، چې تاسو کې تقوا پیدا شي. تقوا د الله خوف ته وایي، تقوا د الله یری ته وایي، تقوا د زړه پاکیزګي او طهارت ته وایي، تقوا د الله د یری نه ګناه پرېښودلو ته وایي، تقوا د الله جل شانه په محبت کې د الله بندگانو سره د الله مخلوق سره محبت کول ته وایي، تقوا د الله جل شانه د ناراضګۍ د یری نه ګناه او معصیت پرېښودلو ته وایي، تقوا د الله تبارک وتعالی د محبت د حاصلولو دپاره د بندگانو نفرت د خپل زړونو نه ویستلو ته وایي، تقوا د الله تبارک وتعالی د محبت حاصلولو دپاره یو بل ته د عفو او درگذر کولو ته وایي، تقوا خپل زړه د تطهیر او د صفای او د پاکیزګۍ نوم دی چې زما زړه د دې روزو د برکته، د دې عبادتونو د برکته، د دې ریاضتونو د برکته د هر قسمه چې کوم روحاني امراض دي، کفر، شرک، نفاق، حسد، بغض، عناد، کینه، تکبر، حب مال، حب جاه، د دینه پاکولو ته تقوا وي. او دا یوې میاشتې دا مجاهده لوږه تنده برداشت کول او په ژبه باندې، په زړه باندې، په سترګو باندې قابو ساتل، یوې میاشتې دا مشق او مجاهده او سعی او کوشش خلاصه دا ده چې ژبه د غیبت نه محفوظ پاتې شي او زړه او دماغ د باطل او د مفسد سوچ او فکر نه پاک شي او نگاه او نظر د بد نظرۍ نه، د حرام کتو نه محفوظ شي او دغسې چې دی په ژبه باندې کذب او دروغګویي، دروغ بیاني دا بند شي. او دا یوې میاشتې دا یو مشق دی، یو دورانیه ده او یو جدوجهد دی چې په دې یوې میاشت کې یو مسلمان چې کله په صحیح طریقې سره مجاهده او مشق وکړي او د رمضان المبارک چې کوم مقصد دی چې هغه د تقوا حصول ده، د پرهیزګارۍ حصول دی، د زړه تطهیر او صفایي ده، نو هغه الله تبارک وتعالی ورته نصیب کوي. الله تبارک وتعالی بار بار قرآن مجید کې موږ ته فرمایي چې قد افلح من تزکا، قد افلح من زکاها. تحقیق سره هغه خلک کامیاب شو چې کوم خلکو خپل ځان پاک، خپل باطنی صفائی او تطهیر راوست. نو د کامیابی دپاره الله تبارک وتعالی چې کوم اصول قرآن مجید کې بیان کړی دی، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزکاة فاعلون. هغه مؤمنان کامیاب شو چې کوم خپل منځونو کې خشوع او خضوع پیدا کړي. هغه مؤمنان کامیاب شو والذین هم عن اللغو معرضون، د لغوي څیزونو نه اعراض کوي، ځان بچ ساتي. نو د رمضان المبارک دا مجاهده او مشق د دې خبرې دی چې د لغویاتو نه موږ او تاسو ځان بچ وساتو. 24 غنټې ژوند کې زموږ او تاسو ډېر کارونه داسې وي چې په هغې کې نه د دنیا فایده وي نه د آخرت فایده وي، صرف ټیم پاسي وي، بلکې د آخرت نقصان وي، د ژوند نقصان وي. قیمتي شپې ورځې موږ او تاسو په هغې کې ضایع کېږي چې کوم الله تبارک وتعالی د خپل عبادت دپاره، د خپل ذکر دپاره، د خپل د دین محنت دپاره چې موږ ته راکړي وي، هغه قیمتي وخت موږ نه ضایع کېږي په هغې. نو د کامیاب مؤمنانو شان دا وي چې والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب مؤمنان د لغویاتو نه، د فضولیاتو نه، د ټیم پاسۍ نه ځان بچ ساتي، خپل وخت قیمتي کوي. نو د یوې میاشتې دا مشق او مجاهده د رمضان المبارک دې دپاره دی چې یو مسلمان د دروغ پرېښودو مشق وکړي، د فراډ او د دروغ او د کذب، د غیبت او د چغلخورۍ د دې خبرو د پرېښودو مشق وکړي، د خپل د زړه د صفایۍ، د تطهیر او د پاکیزګۍ، یو بل ته د عفو او د درگذر
او دغسې د رشتې ناتې کې پاغې کې جوړ پیدا کولو کوشش او سعی وکړي لوږه تنده برداشت کړي د بل لوږې تندې احساس ورسره پیدا شي چې زما د وجه نه چاته لوږه چاته تکلیف چاته فقر و فاقه او نقصان ونه رسیږي. نو لہذا دا یوې میاشتې مشق او دورانیه ده چې د هغې د آخري عشره په موږ او تاسو باندې راتلونکې ده چې په دې کې موږ او تاسو د دې شپو ورځو قدر وپېژنو چې کله موږ او تاسو د الله تبارک وتعالی د دې مقدس او مبارکې میاشتې قدرداني وکړو الله رب العالمین به زموږ او تاسو قدرداني وکړي. رب کائنات د موږ او تاسو ته د عمل توفیق را نصیب کړي. وما علینا الا البلاغ.